نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أكثروا ذكر هذه اللذات يعني الموت. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. محترم مسلمانانو، عزتمندو، نن د کلي یو معزز حاجی صاحب وفات شو چې اوس هم قبر ته یعنې خاورو ته وسپاره. دا ورځ په هر چا باندې راتلونکې ده. هر نفس ته به مرګ راځي. دا هغه ځای ده، دا هغه منزل ده چې د انسان د کامیابی اصل نتیجه په دې کې راوځي. کوم انسان چې په دې اول منزل کې کامیاب شو مخته به هم کامیابی، او کوم انسان چې په دې منزل کې ناکام شو مخته به هم ناکامي. سیدنا امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی په الفقه الاکبر د عقیدې په کتاب کې داسې را نقلوي: وإعادة الروح إلى جسد العبد في قبره حق. دا عقیده دغه عبارت په دې باندې دلالت کوي چې عذاب قبر د دغه خاورو کې چې اوس موږ ورته سپاره دغلته عذابونه هم ورکول کېږي، او چې څوک نیک صالح دلته به نعمتونه ورته نصیب کول کېږي. بعضې خلک دا نظریه لري، دا باطله عقیده لري، دوی وایي په دغه قبر کې عذاب نسته، دا بدن خو خاورې سو ختم سو نو عذاب چې شته ورکول کېږي. منکرین حدیث یا نور داسې ملحدین یا نور داسې نوې فرقې راوتلي دي، هغه په دې قبر کې د عذاب منکر دي. دوی وایي چې عذاب خو صرف روح ته ده، جسم ته نسته. د قرآن او حدیث د فقهاو د عباراتو په رڼا کې، د محدثینو د عباراتو په رڼا کې په دغه قبر کې عذاب هم ثابت ده او نعمتونه هم ثابت دي. سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په دور خلافت کې دا خبره حجت الله فی الارض مولانا محمد امین نور الله مرقده په خپل کتاب کې را نقلي. وایي سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته یو مشرک راغی، یو کوپړې په لاس کې ولا نو راغی ورته: ای عمر، تاسې مسلمانان دا وایست چې په دې قبر کې عذاب و کتاب سته، دغه زما نیکه ما په خپل لاس خښ کړی ده، نن کوپړې د ما په لاس کې ده، په ده کې خو اور نسته. تاسو وایئ چې مشرکینو ته عذاب میلاویږي، دا خو یخ کرخ ده، په ده کې اور چیرته ده؟ نو سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ورته وفرمایل: وایي ته 2 ډبرې راواخله، سره ویې جنګوه. چې داسې سره وجنګولې د اور څه سپرغې ورنه پورته سولې. نو سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ورته وفرمایل: وایي لکه څنګه چې په دغو 2 ډبرو کې دا لوره ډک دي لیکن دغسې یخې دي، که چیرې دا یقینا مشرک له دنیا تللی نو د ما دا عقیده ده چې دا به لوره ډک. الله تبارک وتعالی خو موږ ته بظاهره د دوی عذابونه نه راښکاره کوي، بیا خو ایمان بالغیب نه سو چې هر یو د قبر عذاب ویني، مړی په عذابو کې ویني، په جنتو کې ویني، نو بیا دا دنیا خو دارالامتحان نه سو. امتحان خو هغه وخت چې انسان لیدلی نه ایمان بالغیب وي. سیدنا سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنہ چې کله وفات شو په قبر کې خښ کړ، رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه موجود دي. سیدنا سعد بن معاذ چې کله دفن کړ نو نبی علیه الصلاة والسلام مبارک داسې راځي، ترمذي کې راغلی دي او دغه رنګه بیهقي شریف هم دا روایت را نقل کړی ده، په نورو کتابونو کې هم شته. علامه جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه په شرح الصدور کې را نقلوي، وایي: فصبح رسول الله صلی الله علیه وسلم وصبح الناس معه طویلا. چې کله سعد بن معاذ خښ نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام یو دم تسبیح شروع کړله، صحابه هم تسبیح ورسره شروع کړله. وصبح الناس معه طویلا، تر ډېرې تسبیح ویلې. ثم کبر، بیا یو دم پیغمبر علیه الصلاة والسلام الله اکبر ناره وکړله.
صحابه هم ورسره وکبر الناس معه، صحابه هم د تکبیر نارې ورسره وکړلې. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم همداسې ولاړو، صحابو پوښتنه ځینې وکړله بما سبحت یا رسول الله، ای د الله رسوله ولې د تسبیح ویلې؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویلې وای د ما صحابو لیضاق على هذا الرجل الصالح قبره، په دغه نیک صالح بنده باندې په سعد بن معاذ باندې قبر راغی، ور باندې راتنګ شو. بیا الله تبارک و تعالی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دعا په ذریعه، د تسبیح په ذریعه، د تکبیر په ذریعه باندې قبر بیرته په شا بوته. په بل حدیث کې داسې راځي وایي چې قبر راغی په سعد بن معاذ، نو څوک به د قبر له تنګي نه بچ شي. په بل حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي ای د ما امتیانو اکثرو تاسو زیات یادونه وکړئ ذکر هذه اللذات، د لذتونو قطع کوونکی ډېر یادوئ، یعنی الموت راوي محتوی یعنی مرګ ډېر یادوئ، مرګ هر وخت یادوئ. نن و سبا خو داسې د فتنو زمانه ده چې د مرګ د نوم نه خلک عبرت نه حاصلوي. دغه ځای د عبرت ته څومره قبرونه موجود دي، کال دا وخت چې راځي دغه خواوې به هم ډکې وي، مرګ خو خامخا راتلونکی ده. نو په کار ده چې هر څوک عبرت حاصل کړي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام او صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین به چې هر قبر ته تللی عبرت به حاصلوو. صحابه وایي موږ په یو جنازه کې روانو، رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو قبر تېرېده، وایي په دا قبر یې داسې سترګې تاو راتاو کړې، دغسې ورته وکتل. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلې وایي دغه کس په عذاب قبر کې اخته ده، قبر ورباندې ورغلی، ورباندې تنګ سوی ده، د دې هډوکي ورزبېښلي دي. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث وفرمایل وایي داسې ورځ نسته چې قبر دې انسانانو ته دا چغه نه ورکوي، دا غږ اواز ورکوي چې انا بیت الغربه، ای انسانانو زه د غربت کور یم، زه د اجنبي کور یم، دلته شناخت نه چلیږي، دلته کلیوالي او قومیت نه چلیږي. بیا ورته وایي ای انسانانو انا بیت الوحده، زه د یوازې کور یم، دلته به له تا سره دوست او ملګری انډیوال نه، دلته به له تا سره بچیان نه. بیا دا قبر ورته وایي ای انسانانو انا بیت دود، زه د چنجیانو کور یم. بیا چې کله وایي یو انسان مړ سي خښ سي، که چیرې هغه نیکسالي وي، نو دا قبر داسې ورته وایي چې د ما په ډډه باندې څومره خلک ګرځېده، په ټولو کې ته د ما خوښ ولې، نن به ته د ما ښې رویې ته هم وګورې. وایي دا قبر به دومره ورته وکړي چې تر کوم ځایه پورې نظر رسېږي، چې تر څومره پورې د سترګو دید کار کوي، تر هغو پورې به دا قبر ورته غټ سي، آزاد به سي. او چې کله یو فاجر فاسق پکې ښخ کړل سي په دا قبر کې، نو قبر به ورته وایي چې ای انسانه د مځکې په سر د ما په ډډه باندې چې څومره انسانان ګرځېده، په ټولو کې ته ما ته مبغوض وې، اوس به ته د ما رویه ته هم وګورې. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل وایي دا قبر به داسې له دواړو خواو ورباندې راسي. صحابي را نقلوي وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خپلې ګوتې راواخیستې، په دا نورو ګوتو کې داسې بندې کړلې. وایي دغسې به دا د ده موړې هډوکې، دا د فاجر فاسق هډوکې به داسې یو له بله سره ننوځي. نو ما په شروع کې د قرآن کریم یو آیت تلاوت کړ. الله تبارک و تعالی په دې آیت کې یو واقعه ذکر کړې ده. بني اسرائیلو کې حضرت حزقیل علیه الصلاة والسلام دا پیغمبر و، په یوه لاره تېرېده، نو یو داسې دیوال تاو سوی و، زوړ دیوال و، چې کله یې ورکتل هلته ډېر انسانانو کوپړیانې پرتې دي، هډوکې پراته دي چې دا خاورې سوي دي، دا هډوکې پاتې دي، ګډ وډ پراته دي. نو د ډېر تعجب وکړ. بیا وحي ورته راغله، د وحي په ذریعې ده ته پوره قصه الله تعالی بیان کړه چې دا داسې یو کلی و. دا څنګه کلی و؟ مفسرین را نقلوي وایي دغه 10,000 کسانو، مختلف اقوال دي، خو مشهوره قول د 10,000 کسانو ده. معرف القرآن کې هم 10,000 را نقل کړي. نو د تفسیر ابن کثیر په حواله سره دا قصه داسې را نقلوي وایي دا یو کلی کې طاعون راغی، وبا مرض راغی. چې کله د طاعون مرض راغی، نو دا کلیوالو دا فیصله وکړله، مشوره یې وکړله چې په کلي خو طاعون راغی، راځئ وتښتو، داسې نه موږ هم د مرګ لقمه سو،
داسې نه مرګ موږ هم یو ګوله وګرځي مړونکي له کلي نه دا 10,000 کسان لاړل لرې ځای ته لاړل چې کله هلته لاړو نو الله تعالی حکم ورته کړو چې موت ټول مړه سئ. 2 فرشتې ورته راولېږلې د کلي دواړو خواته یې چغه وکړله دعا ټول کړی دا 10,000 کسان په همغه مړه سوله. ثم احیاهم هغه وخت الله تعالی دوی را ژوندي کړل چې کله حزقیل علیه السلام تېرېدنو تعجب یې وکړ. الله تبارک و تعالی د وحی په ذریعه سره ده ته دا ورښکاره کړله چې دا داسې یو کلی و. دا قصه یې پوره ورته ذکر کړله. بیا حزقیل علیه السلام د الله تعالی نه دعا وکړه چې یا الله دا ټول بیرته را ژوندي که. نو الله تبارک و تعالی ده ته د وحی په ذریعه باندې یو څه کلمات ورښودل چې دا ورته ووایه دا به را ژوندي کېږي. نو داسې ورته ویلې ایتها العظام البالیه ان الله یأمرک ان تجتمعي. هغه اډوکو چې وراسته سوي دي الله تعالی تاسو ته حکم کوي چې سره راجمع سي. حضرت سیدنا حزقیل علیه السلام ورته ګوري وای دا اډوکې راټولیږي خپل د انسان چې کومه ډانچه ده دا اوسکه جوړه سوله. بیا د الله تعالی څه الفاظ ته ورزده کړي وو. حزقیل علیه السلام بیا هغه کلمات ورته ویلې چې اډوکو تاسو باندې د خپل غوښې بیرته راشنې سي. نو بیا دغسې غوښې راغلې په دا اډوکو باندې راشنې سولې انسانان اوسکه جوړ سو. بیا حزقیل علیه السلام روحو ته حکم وکړ د الله په حکم سره چې ارواحو راسي د خپلو ډانچو ته. روحونه راغلو ټول بیرته سره را ژوندي سول. چې کله را ژوندي سو نو په حدیث کې داسې الفاظ راځي چې دوی ویلې سبحانک لا اله الا الله. اول تسبیح بیان کړ شاوخوا یې وکتل. بیا د شاوخوا چې کوم کلي اوسېدل دوی ته خو دا علم و چې دا 10,000 کسان ټول هلاک سوي وله. هغوی بیرته راغله په خپلو سترګو یې دا کسان ولیدل او بیا یو څه عادي ژوند یې تېر کړ. بیا چې کله دوی ته د مرګ وخت راغی دوی بیرته وفات سو. له مرګ نه تېښته نسته. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې دا منزل به یاد ساتي. دا منزل به موږ څنګه یاد ساتو؟ داسې به نه ساتو چې قبر ته راسو بس موږ به دلته وایو یا الله ته موږ ته بس خاتمه بالایمان را نصیب کې. موږ به هر شی چې کوو هر کار چې کوو په هغې کې به موږ ته قبر مخ ته پروت وي. یوه قافله حج ته روانه وه. خبره ختموم. حج ته یوه قافله روانه وله. نو راوي دا خبره را نقلي شرح صدور کې هم دا روایت موجود ده. وای دا قافله چې کله راغله مدینة المنورې ته سیدنا عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنه په مجلس کې ناسته. قافله ورته راغله. عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنه ته وایي وای موږ چې په لاره کې راتلو د موږ یو ملګری هغه وفات سو. موږ په لاره کې قبر ورته وایسته چې قبر هم وایسته په دې کې یو تور غټ مار موجود. بل جیم قبر ورته وایسته هلته هم یو تور مار موجود. دریم جیم ورته وایسته هلته هم مار موجود. موږ مړی پرېښود اوس تا ته راغلي ته موږ ته څه وایه؟ سیدنا عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنه ورته وفرمایل وای که چیرې ټوله ځمکه د ده دپاره قبر کې دغه مار به بیا هلته هم ورته راوځي. ورسې هملته له دغه مار سره ښخ کړي. چې کله قافله بیرته کور ته راغله د ښځې نه یې پوښتنه وکړله چې ښځې دې ځوان څه عمل کوو؟ ښځې ورته ویلې وایي دې چې کله کاروبار کوو غله غنم یو شی به یې خرڅول نو یو څه به یې ورنه راکم کړه بوسه به یې ورسره ګډه کړله خرڅوله به یې مکسینګ به یې کوو. یو شی خراب شی له کشي سره مکس که خرڅوو به یې په تجارت کې خرابي کوله. هر سړی چې کاروبار کوي یو روپۍ ګټیم ته به سوچ پکې کوې چې سبا به زه د الله مخ ته درېږم. د هر شي نه به وتښتې خو د دغه قبر نه انسان نسي تښتېدلی. الله تبارک و تعالی دې موږ ټولو ته د قبر لپاره د تیاري کولو توفیق را نصیب کړي. دعا وکړئ الله تبارک و تعالی دې په دې حاجي صاحب باندې هم ورحمېږي. اوس په ډېر سختي کې پروته. الله تعالی دې د ده قبر د جنت له باغچو نه یو باغ جوړ کړي. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب النشر وقنا عذاب يوم الميزان.
اللهم باعد بينه وبين خطاياه كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم يمن كتابه ويسر حسابه وثقل ميزانه بالحسنات. اللهم اجعله من المغفورين واجعله من المرحومين واجعله من عبادك الصالحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبره حفرة من حفرات النيران. یا الله دا حاضرین مجلس چې څومره کسان هم راغلي دي په دغه غم کې له دغه کور والا سره خاندان سره شرکت کړی ده، یا الله ته خو د دغه قدمانو په برکت سره چې دوی ټول ګناهونه ور معاف کړې، یا الله صغایر او کبایر ټول ور معاف کړې، یا الله په موږ باندې ورحمېږې، موږ عاجز یو، یا الله ګناهونه هم ډېر دي، یا الله دې موږ په ګناهونو باندې اسمانونه او ځمکې ټولې ډکې دي، یا الله خو ستا رحمت ډېر وسیع ده، یا الله ستا رحمت نه موږ نا امیده کېږو نه، یا الله ته په خپل رحمت سره موږ ټول وبخې، ټولو ګناهونه معاف کړې، یا الله د دې حاجي صاحب سره دا نور چې کوم خلک دلته مدفون دي، یا الله څوک په عذاب کې اخته، یا الله ته خو هغه له عذابونو نه خلاص کړې، یا الله په موږ باندې رحم وکړې، یا الله چې کله موږ ته مرګ راسي موږ ته هم خاتمه بالایمان را نصیب کړې، یا الله ته دې موږ نه راضي سې، ستا رضا موږ ته را نصیب کړې، یا الله په دې حاجي صاحب باندې ورحمېږې، قبر یې د جنت له باغچونو یو باغ ورته وګرځوې، یا الله خاندان ته یا اولاد ته ټولو ته صبر جمیل ور نصیب کړې، یا الله ټولو ته صبر جمیل ور نصیب کړې. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا. اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان. انا لله وانا اليه راجعون.